نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان رطل بجمان درو الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة الجنازة پدې کې به لوی خبرې ډېرې زیاتې خبرې دي مسائل لې خو تاسو اول په شروع کې ځان په یو څو خبرو باندې پوي کوي چې د الله رب العزت د دنیا مزاج الله داسې مقرر کړي چې د دنیا کې الله څومره مخلوقات را لېږلي دي او را لېږي نو د ټولو مخلوقاتو لا فانی شته څومره انسانان دي شعور والا اهل شعور چې داغو عقل لرون کې خلق کلدا مالدار دي که غریبانان دي که فقیران دي که علما دي که نافوی دي که انبیاء دي او که رسولان دي د دې خبرې قائل دي چې د انسان با یو ځل د دنیا نزي خدا انسان چې د دنیا نزي نو دا په د دنیا کې عارضی سترګې د فناش او حقیقی سترګې نظر چې د کم دی الله هغه راښکاره کی نو ان شاء الله دا خپل باندې هم لوی بیانات دي الله کوم تاسو له ژوند را نصیب نو دا به بیانو خو واست خپل خلاصه بیانو چې صلات الجنازه د جنازې د منځ سوچ او فکر د موږ د خوب پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم طریقه کار دا الله رب العزت په موږ تاسو دا لوی احسان کړی دی چې موږ تاسو باندې الله د جنازې منځ مقرر کړی مخکینی قومونو ته دا نو
که مسلمانانو که ارسوک نستاسو ذهن کې به دا سوال لازی چاغیو به مړه دفن کوو څه طریقې کار و څه عمل به کوو نو د مخکینی قومونه د نبی صلی الله علیه وسلم نه وړاندې چې څومره انبیا او رسولان راغلي دي نو د هغو طریقې کار داو چې په هغو کې به مړی وشو نو د هغه وخت د رسول یو حلقه به وه لکه مونږ او تاسو له الله رب العزت مساجد را کړي دي نو د هغې به یو خاص حلقه وه هغې ته به یې ویله دار السکن دغه رسول او د نبی یا به د رسول او نبی چې کم معاون خپل ځان ته پرېښی و لکه خپل نائب به مقرر و هغې به په دې کې اکثره زندگی تېروله نو چې کله به مړی وشو نو خلکو به دا مړی راوړو او هغه د مړي خاندان به ورسره او د رسول ته به راوړو یا به د نبی ته راوړو هغې به پې دعا وکړه لاسونه به الله ته اوچت کړل دعا به پې وکړه خو د رسول او د نبی د کوټې ته به را داخل کو په یو طرف او په بل طرف پې ته وویستو هغې به وله دعا وکړه خو مونځ به یې پې نه کوو د مونځ طریقې کار معلوم نه و د هغې نه پس به بیا دا مړی دفن کېدو بیا چې خو د الله رب العزت مخکې قانون دا و زمونږ د محمد صلی الله علیه وسلم نه وړاندې چې خپل هر یو علاقې ته به الله یو نبی را لېږلو لکه پېښور ته یو را لېږلی مردان ته بل هر یو علاقې ته به الله یو نبی را لېږلو دا خپل لوی باس مباحثه ده نبی و رسول ستوي نو خو کچره دا نبی بنو نو د نبی و رسول بخپل یو قاصد مقرر وو نائب به مقرر وو هغه ته به رهبانیین ویل نو دغه خلکو به بیا د دې مړي دپاره دعا وکړه او دا مړه به بیا د هغې نه پس دفن کېدو زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې او په مونږ او تاسو باندې الله لوی احسان وکړ چې په امت محمدی کې مړی وش نو د غسل نه د کفن د دفن نه وروسته د هغې جنازه کیږي او جنازه صلات الجنازه ورته وایي نو د دې مړي دپاره د مسلمانان راجمع شي او الله ته درخواست کوي چې الله دې ستا د بنده په دنیا کې زندگی او ژوند تیر کړی کم بالغین وي
انسان کمزور دی نو یا الله ته د سره د مغفرت معامله وکړي او د ګناهونه معاف کړي نو امت محمدی دا طریقه کار دی خو به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه با جنازه مونږ تاسو ته خودلې ده چې د امت علما چې جنازه کوي نو چله ورته خو تاسو به داسې الفاظ کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې په خپل جنازه کوله د خپل امتی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل الفاظ بدل وو نور به بمدقه منس کوو چې کم ته تکبیرات او حساب کتاب دی خو الفاظ به پکې بدل ویل الفاظ به دا ویل چې یا الله زستا رسول نبیم د خپل ځان به تصدیق کوو زستا رسول نبیم او زتا تو مخامخ شویم یا الله زما د امتی د سره د مغفرت معامله وکړو دیو بخې الفاظ د عربی بدل خو د پښتو ترجمانی کوم تاسو ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ د خپل امتی جنازه کولنو الفاظ به داسیو چې زته ته مخامخ هم د مجمع راجمه کړی دا د خپل امتیان او په دې مړ باندې منس کوم نو زه د رسول او نبیم د دې مرحوم سره د دې میت سره د مغفرت معامله وکړي او ګناهونه معاف کړي او وی بخه او جنت ورکه د هغه نه پس به د دفن کېدو خو ځین کې اوسو خبر یاد ساتي مونږ تاسو چې جنازه کوو نو کوم ځای کې چې لاول خو مونږ د الله حمد او ثنا بیان د الله اصول د دې مونږ تاسو چې منځونه کوو عبادتونه کوو پهله حمد او ثنا د الله تعریفونه وکړو او به ورسته دعا کوو نو الله دا دعا ډېره ښه قبلوي نو مونږ تاسو چې دعا کوو نو په دې شروع کې وایو اللهم اغفر لحینا ومیتنا دویم نمبر مړه ذکر کوو او پهله مونږ تاسو د خپل ځان سوچ فکر وړیو پهله دعا مونږ تاسو خپل ځان ته کوو بیا دویم مړی ته کوو دیبر وزر تاسو ته انشاءالله خبره کوم خو چې خبره خلاصه مقصد نه ده په دې دی کې چې مونږ تاسو ته کله جنازه حاضر شي د مسلمان نو مونږ تاسو په دې جنازه کې خصوصا شرکت لازمي کوو مونږ تاسو خو نن د جنازو نه طریقې عمل دا جوړ کړی بدل چې ګوره ستا جنازې له راغلی یم زما جنازې له به راځې زمونږ ستاسو مزاج د دنیا دا دی مونږ معامله نن دور کې په بدل باندې اړولې ده او الله رب العزت وایي چې ګوره د مسلمان په مسلمان حقونه دي
یو حق پکې دا دی چې کله مسلمان مومن وفات شي نو د دې جنازه په دې مسلمانانو باندې لازمي ده د دې دفن کفن وغیره دا په دې مسلمان مومن لازمي دي خو چې کوم وخت کې مسلمانانو ته جنازه حاضر وي تا مړی وګتو چې دا مړی اوس په پلان کې ځای کې روان دی او دغه د پلان کې ځای جنازه کېږي نو ګورې به په مسلمانانو جنازه فرض عین شوه لکه څنګه مونږ تاسو باندې دا مونږ فرض عین دی نو دغه شانتې بیا جنازه فرض عین شوه په مسلمان کبه دا جنازه ته اون کړه نو دی ګناهګار دی نو مونږ تاسو چې جنازه کوو د مسلمان مومن بنده نو دا د الله د حکم تعمیل والے بکو چې دا د الله حکم دی پما مونږ تاسو په دې کې د بدل سوچ نه کوو کومو تاسو په دې کې د بدل سوچ وکړو چې ګورې نن ستا جنازې له راغلم سبا به ما له راځې عمل دې برباد کو مونږ تاسو چې د کم مومن جنازې له ځنو ځان کې په دې خبره کې اخلاص پیدا کوو چې دا د الله حکم دی او د دې مومن بنده جنازه به ما فرض عین ده او بعد وخت هغه فرض کفایه وي دا خپل یو ذات مسائل ان شاء الله خپل ځای سره به وکم خو مونږ تاسو باندې دا لازم دی خو په دې کې یو مسله ده مونږ تاسو چې د مؤمن بنده جنازې له زو د هغه جنازه کوو نو الله رب العزت دا هغه چې کله الله د مغفرت دا جنازه وشي او دا هغه د الله د مغفرت معامله ولیکي او الله هغه وبخي یاستا زما په جنازه باندې په دې مون په دې دعا باندې ګوره دې کې چې څومره مسلمانان ولاړې په دې جنازه کې شرکت شوی الله رب العزت د ټولو مغفرت کوي نو په دې به تاسو ته یو واقعه را مخې ته کړې ده تاسو ته تقریبا چې 2 کال وړاندې ما په دې منبر نه یو څو خبرې وړاندې کړې وې چې مامون الرشید او د هارون الرشید په زمانه کې با دور خلافت د هغیو کې سواقعات د ډېر میسر شوي چې راغلیو په خوا زمانه کې بدا دا کپړه چې کم د ډیره ګرانه بوا او خلکو بخپل میت ته اعلی کپړه ورکوله د کفن د فاره نو د دنیا کې کفن کش ډیر زیات د شپې برا لاړل او قبر به را کولاو کو او د مړ نه به کفن را لریک دا واقعات په ډېر کېدل نو په دې کې یو څه نور واقعات هم دي اوس خو موږ تاسو لا قبر خو لویه خبره ده چې مړی راته پروت دی د هغې نه مریږو خو پخوا زمانه کې دا خلک زړور وو ما داسې ډېر واقعات کتلي دي شپې مړی وشي نو سهار کمره کې یوازې یریږي ته دا خلک
یو ځای ته تللی وم ملګری مې هغه راته وایي قاري صاحب ته راسره کښېنه زه یوازې هېرېږم ما د الله بنده دا مړی دی سب درته نه وایي دا بس د نه روح تللی دی هغه راته وایي قسم دی چېرته راپسې راپانه سي نو زمونږ او ستاسو په سوچ او فکر کې دا خبره نن دور کې واقع ده چې مونږ او تاسو د مړو نه یېرېږو د ژوندو نه نه یېرېږو د مړو نه یېرېږو نو کله چې د مړي نه روح لاړ شي نو هغه د انسانانو د دعاګانو محتاج شي د هغه خپل اعمال چې په دنیا کې کړي نو دروازې کولاو او د هغې نه پس د هغه اعمال هغه هسې میت دی دعا پسې څوک کوي نو الله یې ورله قبلی نو پخوا زمانه کې بعضې کسان داسې الفاظ مناسب نه دي خو تر مړو سره زناګان هم شوي دي نو د هارون الرشید په دور کې یو واقعه راپېښه شوې وه یو کس د خپله واقعه بیا ته الله یو بزرګ دغه کړی دا واقعه لیکي چې زما خپله باندې یوه کس وی چې زما خپله یوه جینۍ سره خوښه مې وه نو کوم وخت کې چې دې وفات شوه نو د دنیا په دغه وخت کې دا مطالبه او دا ډېره پرهیزګار او دینداره وه نو کوم وخت چې دا وفات شوه د دې په جنازه کې زه شریک شوم وی نو جنازه کې چې زه شریک شوم په قبر کې هم شریک وم وی سوچ مې کوو چې د شپې به راځم او دا قبر به کولاوه هم او زنا به ورسره کوم وی چې کله مې قبر کولاو کو دا واقعات پخوا زمانه کې په دغه ډېر شوي دي یو واقعاتو لیکلي دي وی کوم وخت کې چې د دې جینۍ دا ما د دې نه دا کفن لرې کوو وی دا راپسې راپاسېده چې د الله بنده دا ته څه کې ته خو الله بخلی ته خو جنتي بیا ورته انشاءالله خپل ځای سره هم داسې نور واقعات هم دي وای ما ورته ویل چې ما خو ټول عمر همدا غلط کارونه کړلي ما زه څنګه الله بخلی یم نو وای دې راته وایي چې زما په جنازه کې چا شرکت کړی نو الله رب العزت د هغې د ټولو د مغفرت معامله الله لیکړې ده هغه الله ټول بخلی دي نو تم زما په جنازه کې شرکت کړی الله کې تا په غلط سوچ چلی و خو دې محبل له ورغلی نو مونږ او تاسو چې کله جنازو له ځو نو په دې سوچ ځو په ځان کې لږ اخلاص پیدا کوو یو خو د دې مؤمن بنده په مونږ دا حق دی چې دا
مومن بنده دی د دې جنازه په ما لازم ده. دویم لمبر بعضې خلک سره داسې تعلقات وي نو د تعلقاتي په وجه باندې انسان لاړ شي د هغې جنازې له دا په هغه باندې د تعلقاتو بنا ده. بعد انسان د هغه سره رشته داري نو الله رب العزت د هغه د رشته دارۍ ثواب ورکړي. نو مونږ او تاسو چې کله د مؤمن جنازه کوو نو جنازه کې مونږ او تاسو دا سوچ ځان کې اخلاص پیدا کو نو چې مونږ او تاسو کې اخلاص او الله ته درخواست په اخلاص وکړو نو زما دا امید ده چې هر مؤمن الله جنتی جوړ کړي. هر مؤمن جنتی ده او د جهنم اور په محرامېږي. نو انشاءالله دا خو تاسو ما تاسو ته د جنازې هغه فضیلت وې چې د مؤمن جنازې اهمیت دا ده. امت محمدی له الله رب العزت دومره فضیلت ورکړی دی چې دې د مؤمن جنازه کوي نو الله ورسره د ده مغفرت کوي. دې په دې سوچتلی دی چې الله ته درخواست کوي چې یا الله دا بند مؤمن وبخې الله د ده مغفرت کوي. او ما تاسو ټولو دا اخلاص دی الله په خپل دربار کې قبول کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.